الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. زمنګ د نن درس عنوان او خلاصه د ملحدینو د اعتراضات او اقسام او انواع. ملسبانو پرونی درس وضاحت شو چې منګ ویلو چې د ملحدینو سره په کوم اصول او آداب تاسو خبره کوي داغه وضاحت شو احکام آداب دي. داغه مخکې اصول بیان شوی پرون درس کې آداب بیان شوی. اول ادب دا چې تاسو تبا د الہاد د مبادیاتو علم حاصل وي شابه سي. دویم ادب دا چې د شریعت علم بدر سره کامل وي، اصول تفسیر بدر باندې پويږي، د شانته کې اصول حدیث په ټولو په پويږي. دریم نمبر دا چې د اسباب شابه سي. دریم سبب دا دریم ادب دا چې د الہاد د سبب کېدو چې کوم فلسفي وي هغه نه به خبرې لکه هیومنزم څه شي دی، سیکولرزم څه شي دی، لیبرالزم، کیپټالیزم، دا ټول. څلورم ادب دا چې ملزمانو شابه سي د فروع بځای په اصول بحث کوي. وضاحت پرونی درس کې موجود دی. پنځم ادب دا چې شابه سي د مستشرقینو د اعتراضاتو نه بس کوي، ځان به خبر ساتي. تحریک د استشراق کله شروع شوی دی، نن به موږ د استشراق وضاحت کو مکمل. دغه شانته کې شپږم شابه سي ملحدینو پس منظر معلومول پکار دي. نن سبا خلک د پیشن د لپاره په اسلام باندې اعتراضات کوي. وم شابه سي د علم مناظره نه به تواقفي د مبادیات علم به در سره وي، د موضوع تعین به کول شي. اتم د ملحدینو سره شابه سي ملحدینو سره چې کله تاسو بحث مباحثه کوئ نو داعیانه سوچ او فکر سره به کوئ. تاسو به کوشش کوئ چې دا انسان لاره خطا شوی ده، صراط مستقیم پریخه د خپل ژوند د مقصد نه نه خبر نو دله به تاسو کوئ یو داعیانه سوچ به تاسو کوي. نه هم دا و چې دی میدان کې به شابه سي د نه هم ادبدار چې دی وخت به تاسو فرقواریت نه مکمل بستا ځان ته د اهل سنت والجماعت ته طرف نمائندگی کې مولوی زبان ولا سم ادب شابه سي الله تعالی سره به تعلق مضبوط وي. په دې مقام باندې کار کول ډیر خطرناک دي، ځکه که انسان په فروعي مسلو کې اختلاف کوي او چرته پکې خپل مقدمه صحیح پیشم نکړي شي خو بیا مسلمان پاتې کېدی شي. د سیده کنه دا خو که چرته یو انسان د الہاد په موضوع باندې کار کوي او د خپل مقدمه صحیح پیش نکړي شي نو دا مسلمان نشي پاتې کېدا، بخپل په شک کې پریوزي. نو دا ډیر خطرناک دغه دی. بنګ نن راځو خپل درس ته چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع تاسو مر قسم دي. نو 15 قسمه اعتراضات دي، 15 قسمه دا په ان شاء الله نن موږ درس کې وایو. مولوی صاحب عبارت شروع کړه. ملحدین چې په اسلام باندې کوم اعتراضات کوي د دې څونه قسمونه دي. ځکه ضروري دي چې کله دوی اعتراض کوي نو موږ د پته ولګي چې دا اعتراض د کومې درجه سره تعلق لري او د هرې درجه باندې د اعتراض جواب جدا وي. ملحدین سره دلایل نه وي، هغه سره اعتراضات وي. ملحدین نه دعوی پیژني او نه دلیل پیژني، هغه چې خدای جل جلاله نه انکار کوي. ملسبانو موږ وایو کنه چې د دې مختلف اقسام دي. دا ځکه پیژندل ضروري دي چې کله تاسو ته پته ولګي چې لکه دا د کومې فلسفې نه متاثره ده، د کومې درجه. نو هر درجه باندې جواب څه شي ملسبانو جدا دی. ځکه دوی نه داوا پیژني نه دلیل پیژني، بس راشي بس اعتراض وکړي مال خدای وخه مال جنت وخه داخله په عقل له بزغه خبره وکړي او چې الله رب العزت مخکې نه جهنم تیار کړی دی، جنت تیار کړی دی او مخکې نه لیکلم کړی دی چې دا جنتی دی او دا جهنمی دی. نو بیا وایي چې د انسان څه ګناه ده، دا سه الټا پلټه دا وکړي. حالکه د دونه سوچ او فکر نه کوي چې الله رب العزت د انسان ته اختیار ورکړی دی، چې انسان ته مکمل اختیار ورکړی. لاره الله هدل دا وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وزاهدك لا يرضى لعباده الكفر. الله استاد کفر نه خونی مرضی. نو د دې باوجود چې تا د لارم خودل اختیار هم درکړی د جنت هم د خودل جهنم او به هم ته نه مني د الله په علم کې خو بوي. مولوی زبانو د الله په علم کې چې نه دا خو به خبره او چې د الله په علم کې د خبره نه. الله ته زموږ ټولو ډیټا معلومه ده چې دا جنتی دی یا جهنمی دی. البته دا به پس سره کیږي جزاء بما كانوا يعملون. دا به سبب تسوي انسان چې کوم عمل کوي د بدله ورته ملاويږي. نو اوس کو څوک د جنتیانو کار کوي دا به جنت ته ځي، کو څوک د جهنميانو کار کوي دا به جهنم. مولوی زبانو نو تاسو به د هر یو درجه ولا خپل جواب ورکوي. اول قسم اعتراضات چې راځي مولوی زبانو کنه
اول قسم نه عدم واقفیت د وجې نه اعتراض کوي یعنی شاباس. شریعت نه نوی خبر دوی صرف دعوه پیش کوي او دلیل وسره مولوی صاحبانو اول قسم اعتراضات دا د شریعت نه دوی عدم د واقفیت ویني دوی واقف نه وي د شریعت نه د شریعت په فهم باندې دوی ځان نه وي پوي کړی د مزاج او قواعدونو خبر نه وي نو ځکه اعتراضات کوي مثلا دوی اعتراض کوي چې الله جل شانه شته نو د کافرانو او ظالمانو د سزا ولې نه ورکوي نو اوس دا اعتراض د الله جل شانه د جزا او سزا د قانون نه خبرتیا په وجه کیږي ځکه د جزا او سزا د لپاره مولوی صاحبانو دوی وایي کنه دا به تاسو اوریدلی وي دا اورئ تاسو ویره چې الله موجود دی نو د ظالمانو له سزا ولې نه ورکوي نو موږ ورته دا د شریعت دا خو نه دی کنه یار قانون خو نه دی چې ها مولوی صاحبانو چې دې دنیا کې د ولسو کی جزا ورکړي الله وی ولو یواخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون الله وی چې کله دې وخرج یو سکند نه به څوک نشي خلاصولې او که د الله جل شانه خلد ظلم په وجه نیولې وي نو هغه به د ځمکې په مخ هیڅ صادر بنوي پاتې شوی ها لیکن الله جل شانه مهلت ورکوي دوی ته د یو مقرر وخت پورې بیا چې هر کله د دوی وخت راشي نو نه به یو ساعت وروسته پاتې شي او نه به مخکې پاتې شي نو دوی د شریعت قانون او د دعوی نه خبر نه دي ځکه قرآن او حدیث مبارکو کې د دې وضاحت شوی دی چې د دنیا دارالعمل د شریعت دا دعوه نه ده کړې چې دلته جزا او سزا ورکوو که دلته د جزا او سزا قانون وي نو یو انسان به هم نه پاتې شي مولوی صاحبانو دا دنیا کامل امتحانګاه ده کامل امتحانګاه دي ته وایي چې تاسو سره اختیار دی چې څه کې حق او نعوذ بالله دوی خدای ته سپک الفاظ استعمالوي که الله رانیول کولې دا به څه وي دا به ذره شي به وي خو الله رب العزت وایي چې زه راضي به بیا به در سره ګورم دلته اختیار دی که یو انسان ټوله شپه خدای له جاړي عبادت کوي که انسان ټوله شپه په کلبونو کې ډانسونه کوي دته مکمل اختیار دی امتحانګاه کې هم داسې وي وروره که ته پکې د علامه اقبال ټپي لیکي او که غزلې لیکي او که شعرونه لیکي او که هر څه پکې لیکي او که ته پکې پارچه صحیح حل کوې تاله د امتحان په حال کې هېڅ هم نه وایي دلته وروره مؤمن ته هم لاره کولاوه ده شرابي او کبابي ته هم لاره کولاوه ده دا کامل امتحانګاه که چېرته دلته په دلته ته په عمل باندې راټینګولې نو بیا خو د عمل نه پاتې کېدی که نه که دلته په دنیا کې ډایرکټ په ډایرکټ سزا میلاوېدلې نو په دنیا کې به څوک پاتې وي هېڅوک به هم نه پاتې آیات مبارک دی مولوی صاحبانو دویم مثال اول مثال دا شو دویم مثال دوی د رزق ورکوي چې الله رب العزت رازق دی چې الله رازق دی نو دا خلک د ولګي نه ولې مري نو موږ له وضاحت کړی چې بھائی د رزق د فلسفې نه خو ځان خبر کوي کنه عبارت وي مولوی صاحب دې مثال دی وایي چې رزق د الله جل شانه په ذمه دی نو د ځناور او انسانانو ولې د لوګي نه مري شاباس دوی د فلسفې د مرګ نه واقف دي او د فلسفه د رزق د اسلام نه واقف دي مولوی صاحبانو د مرګ هم را روان دي د هر یو زیروح د پاره چې څونه اندازه د رزق مقرر ده دا بخوري بیا به مړ کېږي نو د دې وجې مړ شو دویمه د اسلام د رزق چې کومه فلسفه ده هغه الله رب العزت وضاحت موجود دی مخکې عبارت ویوه اسلام وايي فلسفه د مرګ خدا ده چې د یو مخلوق رزق ختم شي نو هغه بیا مري شاباس الله جل شانه د دې لپاره اندازه مقرر کړې وه هغه یې پوره کړه نو مخامخه به مري چې رزق یې ختم شو چې کله دې ته بس دې فلسفې باندې د ځان پوه کړو نو اعتراض هم ختم شو رزق یې ختم شو بس مړ شو بل جواب مکمل کړو کوم چې ورته الله جل شانه ورته لیکلی یا مثلا الله جل شانه فرمایي چې رزق زما په ذمه دی د دې دویم جواب دار مولوی صاحبانو چې الله وایي چې رزق زما په ذمه دی عبارت په مخه د رزق د الله جل شانه په ذمه کېدو څه مطلب دی ځان خو پوهیږه کنه چې کوم د انسان ضرورت لري هغه به ځمکه کې پیدا کړی دی او د تقسیم کولو طریقې هم خودلی دی شاباس کومه طریقه به تقسیموي اوس چې سود د لوګي نمرینو انسانانو چې د الله جل شانه مقرر شوی طریقه باندې تقسیم ونه کړو مولوی صاحبانو ته انسانانو د الله په مقرر شوی طریقه باندې تقسیمونه کو نه دی وجنه خلک سکیږي دولګي مري لازم خبره ده چې بعض خلکو سره زیاته وشوا فلسفه د تقدیر باندې هم ځان پوهه کول پکار دي چې هر سال جل شرو د مخ نه لیکلي دي نو د دوی اکثر اعتراض شریعت نه واقف کېدو د وجې نه کوي نو موږ ته پکار دي چې موږ د شریعت مطالعه وکړو او ځان خبر بل سبانو هر یو انسان له پکار دي چې انسان الګ د دهری ته منغوایو ته د شریعت نزان خبر کا د اسلام نزان خبر کا به پرې دي تا استایو اعتراض راشه اول قسم دویم قسم اعتراضات دا د سشری مرشد دا درآمد شوده دي دوی پټکړی دي د چانه د مستشرقین نو استشراق وضاحت به درآمد شوده اعتراضات دي کوم چې دوی د مستشرقین نه پټکړی دي مثلا دوی اکثر د قران په حفاظت باندې اعتراض کوي د دې په حفاظت شوبه کوي په سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي یا په حدیث مبارکه باندې اعتراض کوي چې حدیث حجت نه لري حدیث محفوظ نه لري یا په اسلامي تاریخ باندې اعتراض وکړي دا ګوره دا ټول خبره څوک کوي مولوی صاحبانو دا مستشرقین کوي ښا ستاسو اصول باندې مکمل چې اعتراضات کوي دا مستشرقین کوي خلفای راشدین باندې اعتراض کوي او اسلامي ملکونو باندې اعتراض کوي نو دا اکثر د مستشرقین د کتابونو نه نقل کوي او د دې اعتراضاتو جوابات علماء امت په خپل زمانه کې ورکړي دي کوم د استشراق مولوی صاحبانو د استشراق پرد کې ډیر کتابونه لیکل شوی لکه ندوۃ العلماء والام په دې کې بهترین کار کړی تفسیر دا شان تحریک د استشراق خلاف او دا شان کې
رحمت الله کرانوی رحمت الله علیه هم په دمانه بهترین کار کړی دی مولوی صاحبانو. اوس دا کتاب او داغه ازالت شکوک هم څلور جلد راغلی دی ما سره مشتره او بایبل سے قرآن تک دا هم موجود دی مولوی صاحبانو. اظهار الحق دغه چې دي دا کتابونه نور هم الحمدلله اوس علماء کرام په دې میدان کې لګی دي. نو کله چې تاسو د الحاد رد کوئ نو د مستشرقینو او د هغې په رد کې چې کوم کتابونه لیکلی شوي هغې مطالبه کوئ مولوی صاحبانو. دا به ځان له پیدا کړئ دا کتابونه ښه که نه نو پی ډي اف کې ولې نه پیدا کړئ خو مطالعه کوئ ځکه چې هغوی اعتراضات کړي الحمدلله تاسو هم د اصول نه خبر استئ خو هغوی کې به هم تاسو څه کېږي فایده به کېږي. دغه شانته کې اوس د استشراق وضاحت لګو دا کلمه د مستشرق د استشراق نه ماخوذ د مولوی صاحب استشراق د بابې استفعال مصدر د معنا ده د مشرق پیژندل. دا اول دا لفظ مولوی صاحبانو په 1766 کې دا مولوی صاحبانو استعمال شوی دی. دغه شانته کې یو دا لفظ په کوم ځای کې استعمال شوی مولوی صاحبانو اول ځل دا په 1780 کې په برطانیه کې مولوی صاحبانو استعمال شوی دی. د مستشرقین نه مراد ها قوم دی کوم چې د اسلام مطالعه د دې دپاره کوي چې په مسلمانانو باندې څه وکړي اعتراضات وکړي قرآن کریم مطالعه کوي. دا 1925 خبره ده او یو ملکو بادر خانو کو ځنه مې هغه لندن ته په سرکاري دوره تللی نو هغه یو بلډینګ وکتو چې ډېر ښایسته و دا چلته ورغلو چې کتو نو ټول ښایسته ښایسته سپین پټکي والي دی علماء کرام ناست دي پوره لکه زموږ د مدرسې ترتیب دی اوله ثانیه داسې څه د څه حافظان دي د حفظ لګیا دی حفظ کوي څه فقه باندې کلاس شروع دی څه د احادیث او څه د تفسیر. دا ډېر خوشحاله شو چې ځان انګرېزانو تاسو خو موږ نه تکړه یو ماشاءالله دا وګوره او دوی دی کې یو مسلمان نشته دا ټول انګرېزان دي دا د دې دپاره مطالعه کوي چې دوی څو کې تاسو باندې اعتراضات وکړي. هغه مستشرقینو کار وکړو خلافت عثمانیه هم ختم کړو هغه هر څه ختم کړلو منګه کې څه وکړو منګ کې داسې عالمان نه د استشراق دپاره کار کوي د مستشرقینو دپاره فرقه وارد خورئ څه کوي بچو د زما استاد د دین نه ښیي بس راپا بسېږي وروره به ډزه بس ته کافر او ته کافر نه راشي خپل دغه ته دا خلک هغه خلکو پیدا کړي مولوي صاحبانو غامدي په شکل کې انجینر مرزا په شکل کې او داسې نور چې دوی موجود دي او دوی څه لپاره د استشراق دپاره کار کوي مولوي صاحبانو او بیا د خلک متاثره کېږي. نو د استشراق وضاحت کو د مستشرقینو په باره کې معلومات د اسلام د ابتدایي دور نه عیسایانو یهودیانو د مسلمانانو خلاف سازشونه شروع کړي دي. د اسلام خلاف صلیبي قومونو مولوي صاحبانو د اسلام خلاف چې کله صلیبي قومونو څو صدۍ جنگ کړی او کله چې دوی موږ نه د بیت المقدس ونیو په 1000 کې 1006 کې غالبا بیا په 1080 کې به صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه راغی واپس یې ونیو. صلیبي جنگونه شروع 300 کاله 300 کاله کې دا یهودیت چې دا بالکل ختم ودی ته موږ سپورټ ورکړو مسلمانان اوس دا یهودیان زمون خلاف دي حالکه د یورپ ختم کړیو څه کړیو هټلر ختم کړیو هټلر په خپل باندې صحیح هغه ختم کړیو نور مذاهب هم ختم موږ ورته 300 کاله دی موږ سره په جنگ کې نشي ګټلې موږ نه نن راغلیو کنه ټوله دنیا راوسته و د دنیا ټوله ټیکنالوژي راوسته و 10 کاله و جنگېدل او په تخته بریالي شو د سیده کنه ده. نو موږ سره دوی په دې کې نشو ترقی کوله مسلمانانو بیا هم ترقی کوله نو دوی د اسلام د دشمنۍ د پاره څه وکړه ویل راشه د خلکو په زړونو کې د اسلام خلاف د قرآن خلاف او نن سبا خو د علماو خلاف بغضونه په معاشره کې ګډ دي. نن سبا بغض دونه ګډ دی چې د عالم ته کم القابات ملاویږي نو هغه دوی یو زانی او شرابي تم نه ورکوي دوی را پاسېږي زما مسلمانان بچي او زانی شرابي په مقابله کې عالم پریدي او عالم له سپورټ زانی له سپورټ ورکوي د سیده کنه ده داسې شی دی نه وروسته دا کار شوی دی دا عبارت وي دې جنگونو باوجود اسلام ورځ ترقی کوله او عیسایانو یهودیانو چې کله دا وکتل چې په جنگونو سره د اسلام مقابله نشي کېدلی نو دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو د اسلام په باره کې معلومات حاصل کړي. دوی د نتیجې ته ورسېدل چې د مسلمانانو په زړونو کې د اسلام خلاف د قرآن خلاف د نبي اسلام خلاف د فقه خلاف او د فقه خلاف ګوره په فقه باندې غو نه هر سړی اعتراض کوي ورور غیر مقلدین را پاسېږي ورور پاره مسله به اعتراض کوي مسلمانه تاسو ته سوچو که ته مفتابی او غیر مفتابی اقوال وګوره موږ عمل په څه باندې کوو داسې په احادیثو کې په کتابونو کې ضعیف حدیث نشته موضوعي حدیث نشته دی اوس موږ په حدیثو اعتراض کوو دغه اعتراض موږ باندې منکرین هم کوي که نه منکرین وایي وګوره که دا حدیث صحیح وي وروره وایي دا به عجمیانو نه لیکلی دا اعتراض کوي وایي که دا حدیث صحیح وي وایي دې کې به دا حدیث صحیح وي وګوره دې کې تاسو ورته وایئ چې دا موضوعي حدیث پکې دي موږ ورته وایو موږ په موضوعي حدیث خو عمل نه کوو داسې ده که نه ده موږ هم په غیر مفتابی
فقه مسله باندې موږ عمل کړي نو په فقه باندې به اعتراض کوي مولوی صاحب دا هم د استشراق او حصہ د مولوی صاحبانو ځکه مسلمانانو ورونو کې د دې محبت موجود دی په 13مه صدۍ کې د اسلام خلاف یورپ د مستشرقینو ابتدا د لندن او پیرس نه شروع کړې ده دوی داسې جماعت تیار کړ او دا وګوره په پروف موجود دي چې دوی ورته داسې مرکزونه جوړ کړي وو دوی به خپل د انګریزان به ټریننګ کول لکه دا هم پره د نن سبا کتاب هم راغلی دی په سوشل میډیا سرچ کې چې دا وګورئ چې د کتاب کې خپل دا چې جاسوس او د چې کوم دا کړی دی د اسلام خلاف د څومره د خپل علم حاصل کړو دا حافظ قرآن شوی و چې د حفظ د قرآن کړو د هر څه په اسلام باندې مکمل عبور لرل خو انګريز او د اسلام خلاف کار کو خلافت عثماني ختمولو کې غټ کردار ادا کړی دی اسلام د ټولو علومو نه ځانونه خبره کړل او بیا په اسلام باندې اعتراضات شروع کړل د دې جماعت د مستشرقین وای او د جماعت څه شوی مستشرقین مولوی صاحبان وای صلیبي جنگونو یو حصہ منسوبه دا غوړه د صلیبي جنگونو مولوی صاحبانو دا د جنگونو یو حصہ ده د دې خلاف کار کول دا تاسو د علماء ذمہواری ده بعید نظریاتی عقاید دا بسوک دا کوي سرحدات د نظریاتی سرحدات او حفاظت د مسلمانانو دا چا ذمہواری ده دا د علماء کرام ورته تاسو ذمہواری ده چې د استشراق خلاف نن سبا چې دا څومره فتنی راوځي د بنیادی روسته دغه د استشراق فتنه ده د مستشرقین ذمہواریان سي د مولوی صاحبانو اول داسې وی په عربي ژبه باندې چې په عربي ژبه خبرې کول کې ماهر شي د مستشرقین د قران او حدیث او د فقه علم اصلوي دریم نمبر دیو تصنیف او تعلیف کوي څلورم دیو د اسلام د تاریخ مولوی صاحبانو دوی عربي ژبه مزده کی دوی د قران او حدیث او د فقه نماز پوي شي تصنیف او تعلیف هم کوي او دوی د اسلام د تاریخ نه ځان خبر ساتي موږ ته نه خبر د خپل تاریخ نه تاریخ ابن کثیر سلی کې البدايه والنهايه دا شاده کې زمونږ نور مشهور تفاسیر دي توبری دی او دغه شان کې نور مقدمه د ابن خلدون او دغه شان کې عساکر او داسې نور څومره ابن سعد او دا څومره تاریخ دی موږ ته نه خبر او دوی سوي دوی مکمل زمونږ د تاریخ نه ځان خبر ساتي مقاصد څه دي مبارک شکوک خورول کوي د مقصد دی ها دیم د قران کریم د قرات مبارک غلط فهمي او غلط بیاني کوي دریم د قران کریم د تدوین مبارک او د دې د حفاظت مبارک شکوک پیدا کوي چې د مسلمانانو د قران کریم سره تعلق ختم کړي شي او د قران مرکزیت کمزور کی دا تاثیر ور کوي چې قران کریم د اخلاقیاتو کتاب دی دا د نظام حکومت کتاب نه دی دی وی کنه لری کوي مړه مذهب مولا څه کار دی چې سیاست کې راشي په موږ باندې چې اسلام نافذ کی دا حدیث مبارک غل بیان کوي چې په تدوین حدیث باندې اعتراضات کوي د حدیث په حجیت باندې اعتراضات کوي د حدیث په سند باندې اعتراضات کوي او په حفاظت د حدیث باندې اعتراضات کوي او د دوی مقصد دا د دوی مقصد مولوی صاحبانو دا شپږم نمبر دا پروپاګاندا کوي چې نبی سلام د نور او ادیانو نه خاص کړی دی او دا حدیث کې دا غټ اعتراض دی دا ملحدین هم دا د دوی نه پټي وای ګوره دا اسلام چې دی دا د عیسایت او د يهودیت نه خاص شوی دی دا ځان له خپل مذهب نه دی او دا منګ ویلي مدان سیکولر نظریه والام دا کوي چې بای دا اسلام چې دی دا د نورو مذاهبو نه څه شی دی راغونډ شوی دی حالکه دا خبره د دوی غلطه ده هغه سره د سره د منګ له دا بایبل موجود دی کنه دوی دې ثابت کړي چې دی د ژوند څنګه تیرې د ژوند اصول پکې نشته موږ ته خو د کېدو نه والا در پاسېدو پورې او د بیت الله نه والا د بیت الخلا پورې او د هر یو څیز موږ ته موجود دی په صدر باندې سجده سهو لازميږي او صدر باندې نه لازميږي په صدر باندې د موږ پاسېدي او په صدر نه پاسېدي په صدر باندې غسل واجبيږي او په صدر باندې او 10 واجبيږي تراواله نور مذاهب تاسو چاڼ کوي زه تاسو ته چیلنج درکوم تاسو راواله د نورو مذاهبو کتابونو چاڼ کوي دا اصول پکې پیدا کوي کوم چې په اسلام کې الحمدلله ځکه منګه فطری دین الله موږ ته راکړی فطرت الله التي فطر الناس عليها شکر دې چې الله په اسلام کې پیدا کړی مولوی صاحبانو کتابونو لکه د سیاست او نورو کتابونو په اړه کې بیان کوي چې د مسلمانانو د دین اعتماد دا ګور نن سبا په بخاری باندې اعتراضات تر ورسېدل ولې په دې باندې اعتراضات کوي چې بھائی زمونږ د ټولو مسلمانانو چې څونه مکاتب فکر دي د بخاری په اړه کې او د مسلم په اړه کې دا زمونږ متفقه فیصله چې دا صحیح کتابونه دي د کیو حدیث هم دغه نشته ضعیف او دغه نشته د سیده کنه دوی په د باندې څه کیسه حیثیت باندې په دوی باندې ټیک نو چې د باطل کړو دوی د مرجوح تاسو سره به دین څه پاتې شو اتم په بعد راویان حدیث باندې اعتراضات کوي نه هم د اسلام د اصل تاریخ بیان کولو په ځای دیو په تاریخ باندې اعتراضات کوي چې په اسلام کې د جنگونو نه علاوه نور هیڅ نشته لري لسم د مسلمانانو حکمرانانو د عدل او انصاف او د هغه د خدماتونو په ځای د مستشرقین د هغه کردار کوشي او په هغه باندې الزامات لګوي یو لسم په اسلامي تاریخ کې چې کوم واقعیت ډیر شوی دي هغه بیا راجندي کول او په دې سره په مسلمانانو کې دوباره نو اختلاف
دوباره اختلاف مولوی صاحبانو په اسلامي تاریخ کې ګوره واقعیات تیر شوي دي هغوی دې څه کوي هغوی دا دوباره راژوندي کولو کوشش کوي او دغه شانته کې 12 نمبر د نبی سلام سیرت مبارکه باندې اعتراضات کوي دوی اعتراضات کوي د مستشرقینو هدف څه دی ټارګټ او هدف څه دی اول د اسلام مبارک کې د اصل ورکول چې د سابقات یا نه معقول دویم مسلمانانو کې قومیت انسانیت د عقیده وطنیت پر قواریت جذبه پیدا کول د دوی د اسلام مولوی صاحبانو دا د عصبیت چغې ولې کیږي پښتون ته ژوندون غواړو مولوی صاحبانو دا د عصبیت په نوم دا د وطنیت په نوم باندې چې کومې دا دغه کیږي کنه د دن خپل بچي ګوره وساتئ ګوره موږ مسلمانان یو څه دی موږ مسلمانان یو چې کله نه اسلام راغلی د عصبیت ختم کړی دی که نه وي عصبیت خو مخکې په معاشره کې دومره موجود و چې په یوازې په مدینه کې دوه ډلې وي اوس او خزرج خپلو کې به جنګونه کول چې اسلام راغی نو څه شو هغه خپلې منځني هغه دا ختم شو اوس موږ په قومونو دوباره تقسیمول کیږي دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا سندھی دی او دا بلوچی دی دا ایرانی دی او دا ترکمنستانی دی په دې کې نشته موږ څه یو موږ مسلمانان یو صرف دا د دوی ټارګټ دی چې څه وکړي ستا بچي په دې باندې تقسیم کړي نوې ګمراه فرقې پیدا کول او د دې سپورټ کول نن سبا موجود دي که نه دي موجود هر سړی تاسو وینئ څلورم اسلامي تحریکونه دبا کول او کوم چې د دوی دپاره کار کوي د هغې د اسلامي تحریکونو نو څه کوي مخنیوی کوي په ټوله دنیا کې واحد افغانستان په سرزمین باندې اسلامي حکومت نافذ دی دوی د یو مسلمان هم نه پرېږدي دا څه کې قبول کړي اکسپټ کړي نو ته سوچو که دا اسلامي تحریکونه د څه کوي دباویه په اسلامي ملکونو کې کارکوونکي سکالرز لیکونکي مقرر او د بعض علماء سو دوی هر قسمه مالی مدد کول چې هغوی د خپل مقصد لپاره استعمال کړي او د اسلام چې کومه تشریح د مستشرقینو خوښه وي هغه علماو په مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه په اسلامي ملکونو کې خپل کارکوونکي دوی پیدا کړي دي سکالران پیدا کړي دي لیکونکي پیدا کړي مقررین دي او علماء سوی پکې پیدا کړي دي او دوی ته هغوی څه کوي فنډینګ کوي څه کوي فنډینګ ورته کوي چې شابه دغه شانته کې د حارث سلطان خو خپل غواړي حارث سلطان دا ملحد چې دی دا چې کله هر یو ویډیو کوي اخره کې څه وایي تاسو ما سره څه کوئ مالا چاندرا کوي زه د اسلام خلاف لګیم د اسلام خلاف چې هر سړی کار کوي د پیسو دپاره کار کوي د مستشرقینو طریقه کار څه دی مولوي صاحبانو تعلیمي ادارو کې د مستشرقین د عربي ژبې د اسلام تعلیماتو دپاره په حیثیت د پروفیسر مقرر اول دا د پروفیسر په حیثیت باندې راشي د اسلامي تا ته په بخاري پړاوئ هغه طارق جمیل صاحب هم ویلي کنه په لندن کې په یونیورسټیانو کې به انګریزانو هو بخاري به تا ته پړاوئ دا مستشرقین دي ولې به بخاري به څنګه پړاوئ پوهېږي پې ځکه یې پړاوئ که نه ایمان یې پې نه دی راوړی څه شی دی ایمان یې پې نه دی راوړی خو پې پوهېږي دا پروفیسر دی او دا تا ته وروره بخاري پړاوئ نو چې تا ته یو انګریز بخاري پړاو کړي نو تا ته به څه فایده میلاو شي ته خو د زموږ شیخ الحدیث نه وره موږ بله بادشاه صاحب سره باندې پیرډ و والله که به پې تنګېدو په باندې 1 غنټه یا 1.5 غنټه پیرډ به و یاره پوه به هم نه شو دا ټایم څنګه تېر شو کم دا خوند به چې پکې په حدیثو کې خو چې هغه مسلمان خو یې درله پړاو کړي که نه دویم نمبر مولوي صاحبانو دویم د دې طریقه کار دا وي دا د سفارتخانو په ذریعه باندې خپل میشن پوره کوي ولې لپاره ژبه پوهېږي وروره دوی دا د انګریزان دي پښتو یې زده کړې ده او دلته راغلي وي خواره وي دوی اکثر په دې سفارتخانو کې د اکثر د جاسوسۍ کار کوي د جاسوسۍ دپاره خپل څه کوي خپل میشن تکمیلوي چې ته څه وکړي تاسو کې دغه شانته کې شر او فساد خور کړي غریب ممالکو ته د قرضې ورکول نه وروسته دوی د مستشرقین د ماهرینو په شکل کې په هغه ملکونو کې په اوچتو حکومتونو نوکرو باندې تعینات کړي او بیا په هغه مولوي صاحبانو نن زموږ په وطن باندې څونه قرضه ده اخوانه دوی موږ پسې بله پیره ما باقر صاحب راپسې دغه هم رالیږلی و که نه که نه دوی هلته نه چې کله تا ته IMF او دغه قرض درکړي نو دوی درته وایي چې بی زما دا سړی به تالته اوچت سټیټ بینک باندې دوی ګورنر لګولی و مشر یې پې لګولی و نو ټول اختیار د ده په لاس کې بیا او بیا دا خپل کار کوي دا د چا دپاره کوي دا هم د هغوی دپاره کار کوي ما او تا دپاره اسلام دپاره دوی سم نه کوي پنځم د مستشرقین په بعض ممالکو کې د عیسایت د تبلیغ دپاره لیږلی شي شپږم د مستشرقین دا بل زموږ یو ملګری تبلیغي و هغې ویلي موږ یو ملک یاد کوئ موږ هلته تشکیل شوي عیسایان راټینګ کړو وایي موږ وابین وایي موږ پرې نه پوهېدلو وایي بس موږ باندې اعتراضات شروع کړل په اسلام باندې عیسایان خو کوي که نه نو دوی هم اوس څه کوي تبلیغ کوي باقاعده ګرځي په ساوث افریقا کې دوی ډیر خلک عیسایان کړه دغه شانته کې افریقي ملکونو باندې دوی څه کلته غربت دی دغه دی چاله د پیسو لالچ ورکي چاله څه لالچ ورکي او د عیسایت تبلیغ کوي باقاعده دوی ته د دوی چې کوم تبلیغ کیږي دوی له باقاعده د دوی د تنخواه نه فیصدي کټ کیږي یو زما اوسته تبلیغ دی چې فی سبیل الله خپل پیسې لګو قرض راخلو دا کو خپل پیسې لګو دوی څه کوي دوی له باقاعده د حکومت د طرفه ملاويږي چې تکړه د عیسایت تبلیغ کوه او په افغانستان کې دوی څومره خلک واړول دلته په پاکستان کې دوی څومره څه کوي
دوی څه کوي اړول کوي خلک د عیسایت طرف ته اړوي شپږم د مستشرقین اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې ځان مسلمان ثابتوي او خپل مشن پوره کوي دا مختصر تعارف وشو د استشراق مبارک مولوی صاحبانو د اکثر شپږم نمبر دار چې دا مسلمانانو ملکونو کې بزان ته مسلمان ثابتوي لکه همبره او داسې نور او دوی بس کوي خپل مشن به پوره کوي نو دا دوه قسمه اعتراضات منګه ذکر کړل مولوی صاحبانو سو دوه قسمه اول قسم اعتراضات چې هغه مولوی صاحبانو د شریعت په باره کې هغوی ته واقفیت نه وي دویم نمبر دغه دا اعتراضات او چې دوی دا د مستشرقین نه پټ کړي وي نو د استشراق تحریک د استشراق مکمل وضاحت شو دریم نمبر اعتراضات چې دي د جدید ساينس د فلسفې نه پیدا شوي دي دا به ان شاء الله سبا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوي ډیر هم درسونه دي جزاک الله